أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ننني درس إن شاء الله العزيز سورة مائدة پارہ نمبر 6 رکو نمبر 1 آیات نمبر 2 یو آیات نه نو هغه به ویل کیږي. ما قبل سره چې نو ربط او مناسبت ده دي چې مخکې الله جل جلاله فرمایلو ای خلکو تاسو چې نو هغه خپل عهدونه وعده چې نو هغه پوره کوئ. نو په هغه وعدو کې یو نو هغه وعده نه مونږ ویلو دا وعده او دا دي هم مراد دی عهدو چې الله رب العزت انسانانو د پاره کم کارونه حلال کړي دي نو هغه پوره کول او کم چې الله پاک حرام کړي دي دا غي نه ځان ساتل. نو دې آیات کې وس دا غي متعلق چې نو هغه ذکر کیږي. الله جل جلاله فرمایي اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا شعائر الله تاسو سپکاوي مکوئ د الله تعالی د شعائر او د نخو. شعائر دا د شعیرتون جمع ده او شعیره ویل کېږي چې نو علامت او نښې ته د دین اسلام په دین باندې چې کوم علامتونه او نښې دي چې هغه خلک دین ګڼي د دې سپکاوی مکوئ لکه مونځ شولو، اذان شولو، ګیره شوله، دغه شانتې چې نو جماعت شو، حج شولو، نو دا په شعائر الله کې چې نو هغه داخله دي چې دا د اسلام چې نو هغه علامتونه دي دا خلک د اسلام چې نو هغه علامت ګڼي. نو الله وی د دې سپکاوی مکوئ. او د دې سپکاوی سره معرف القرآن کې حضرت صاحب چې نو هغه لیکلی دي وی به د دې سپکاوی چې نو هغه درې قسمه دي. یو دا چې سړی د سره د اسلام چې کم احکامات دي دا په ځای نه راوړي او کم چې منهیات دي د دې نه سړی منع کېږي بالکل چې نو هغه د سره د دې پروا نه ساتي. نو دا هم د الله د دغه حکم چې نو سپکاوی دی. لکه که خیال مو کړی بعض وخت کې موږ اکثر چاته خبره کوم دا زموږ په خبره باندې د سره دهان ونه ساتي نو موږ وایي پلان کې زموږ د خبرې چې نو هغه سپکاوی وکړو. دویم چې نو هغه په دغه باندې عمل کوي خو دغه عمل چې نو هغه د ادوره کوي نیمګړی کوي پورا عمل پې نه کوي چې کم د مرضی د خواهش مطابق یې په هغې باندې عمل کوي او چې کم د مرضی او د خواهش مطابق نه د په هغې باندې عمل نه کوي ادوره یې پرېږدي. نو دا هم چې نو هغې د سپکوالی دی. او درېیم چې دی نو د الله پاک د مقرر کرده حدودونه چې نو هغه تجاوز کول. الله دې کم حدود تعین کړي دي دا انسان چې نو هغې حدود نه څه کوي تجاوز کوي. نو چې دغه تجاوز کوي نو دا هم د دغې چې نو هغه سپکوالی دی. ولا الشهر الحرام او نه چې نو د میاشتې د عزت بیا د میاشتې د عزت دا څلور وي. نمبر 1 چې نو هغه ذوالقعده، نمبر 2 چې نو ذوالحجه، نمبر 3 محرم. دا درې پله پسې وي او یو چې نو هغه رجب. نو زمانه چې نو هغه جاهلیت کې شروع اسلام کې د دې چې نو هغه تعظیم د لازمه د دې به حرمتي چې نو هغه حرام و او بیا د جمهور علماء په نسبت باندې ورسته د دې چې نو هغه دغه حرمت هغه منسوخ شوی دی. نو الله لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام د دې متعلق چې نو هغه درې څلور واقع لیکلي دي چې بیا شوق وي هغه معرف القرآن کې چې نو هغه وګورئ پای کې دغه واقع لیکلي دي. موږ به من جمله د هغې نه چې نو هغه یو واقع ووایو چې دغه ځای به پې هم ولګي دا به پې هم په سمجھ کې راشي او د هغې نه دغه شان نزول دا یو قسم واقع ده نو دغه واقع او شان نزول هغه به هم وشي. حضور علیه الصلاة والسلام خواله حاتم بن هندو دا د مکې چې نو هغه تاجر و د مکې مکرمې نه چې نو حضور علیه الصلاة والسلام خواله چې نو هغه رالو مدینې ته اصل کې تجارت لرالو. آلتی چې کله خپل تجارت وکړو نو تجارت کولو نو وروستو بیا چې نو هغه خپل ملګري د مدینې نه بهر وباسل او آلتی کېنولو. دی رالو د نبی علیه الصلاة والسلام سره منافقانه طور باندې چې نو اسلام راوړو
اوس دې چې کله راتلو نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله او د اسلام اظهار کو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې کوم سره ناسونه هغه ته مخ کی چې د شیطان په روپ کې چې نو هغه یو سړی را روان دی شیطان په شکل کې چې نو هغه یو سړی را روان دی شیطانی حرکت چې نو هغه وکړي د چې کله رالو نبی علیه الصلاۃ والسلام او د الله پیغمبر سره دامې خوله به ډېره چې نو هغه پستوي خوله به ډېره خوږی کلام چې نو هغه به ډېر بهترین کلام چې نو هغه به پیش کوي نو هغه چې کله دی رالو حتیم بن هند نو د قشانتي وکړلو اوس چې کله د دې وکړل نو د دغه باندې چې نو هغه اسلام اظهاري وکړلو بیا چې نو هغه دغه نو ورسته د خارج شو لاړو دغه زین نو چې کله اوتلو الله پیغمبر منافق رالو او دوکباز چې نو هغه لاړو منافقت سره رالو دوکې سره چې نو هغه لاړو نو بیا چې نو هغه صحابه ته لک ساعت وروسته اطلاع وشوله چې بهر چې کم د صحابه کرام د هغوی چې کم او خان سره دل هغه خان یې وتښتولو بالکې کسان کېنولو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه چې نو هغه پسې په منډه لاړل د اوس چې کله صحابه پسې لاړلو نو د هغه ځای نه د چې نو هغه تښتېدلو قابو رسېدلو یعنې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د چې نو هغه ګرفت نه وتلو د هغوی د قابو نه بهر شو بیا چې نو هغه د قشانتي و صلح حدیبیه واقع سره هم لیکلي حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیبیه چې کله لاړو نو پای کال باندې د هغوی منع کړلو مشهور معروف چې نو هغه قصه ده را روان کال چې بیا د عمرة القضا دپاره سن 7 هجري کې نبی علیه الصلاۃ والسلام تلو نو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام تلو عمرې له روان ولو دغه دوران کې چې نو هغه ناڅه به تلبیې اواز واورېده نو چې اوس کله تلبیې اواز واورېدو حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه واورېدلو سړی دی چې هغه چې نو هغه را روان دی او خان او دا ورسره دی تلبیې چې نو هغه وایي حرم ته چې نو هغه را روان دی نو چې صحابه کله وکتلو نو هغه د حتیم بن هند نو چې کله د حتیم بن هند ولو نو صحابه په وړه کې نو د انتقام غ جذبه پیدا شو چې ښه زمونږ سوري زمونږ او خان دی پټ کړي وس هغه راولې دلته چې نو احرام دی تړلې دی دا قرباني کې وړي صحابه پرړه کې چې نو د جذب چې نو هغه د انتقام جذبه پیدا شوله نو چې څنګه د هغوی پرړه کې د انتقام جذبه پیدا شوه الله جل جلاله چې نو هغه د آیات راولېږلو چې د شعائر الله چې نو هغه تاسو بې عزتي حرمتي دا مه کوئ د کړی غلط کار خو اوس چونکې دی دا بیایي او د الله په نوم باندې چې نو هلتې قرباني کوي دې ته نو هغه قلادې اچولې دې ته ګنګړې او پټې اچولې دي نو چې کله دغه کړي نو تاسو داسې مه کوئ انتقام کې تاسو ظلم چې نو هغه مه کوئ او بل د مسلمان دپاره دا نه ښایي چې دی چې نو هغه د ظلم انتقام په ظلم سره والي مسلمان چې نو هغه به د ظلم انتقام هغه په عفو او درګذر سره چې نو هغه علي نه چې نو هغه دا چې دی به د ظلم انتقام په ظلم سره علي نو دا آیات چې نو هغه نازل شو ما تاسو ته درې واقع نورم لیکلي نو ځکه الله لا تحل شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدي نو دغه چې نو شاعر اسلام نه چې نو هغه سکینګ یو حج نه ماته استوي نو دا غي حج بیا لکوټه تفصیل چې نو هغه ذکر کوي نو هغه دغه میاشت د حرمت ولا الهدي او دغه شانت چې نو سپکواله مکوې د قرباني د سوري ولا القائد ولا القلائد او د پټیدار سوري ولا امین البيت او نه د هغه امین البيت چې هغه روان بیت الله شریف ته حرم ته چې نو هغه روان وي یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې هغوی په تلاش کې د خپل رب چې نو هغه په فضل او د الله چې نو رضامندي نو چې داسې کوئ نو تاسو د دې چې نو هغه بې حرمتي نه مه کوئ واذا حللتم فاصطادوا مخکې چې نو هغه مونږ آیات کې وویلو کله چې تاسو چې نو هغه صحیح تاسو لپاره چې نو احلت لكم بهیمة الانعام الا ما يطلع عليكم غیر محل الصيد وانتم حرم نو وزدلت الله پاک اجازت ورکړي واذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسو احرام پړانیز کوئ احرام نه چې نو هغه وزګار شي عمره یا د حج احرامي نو دغه نه وروسته تاسو بیا ښکار کولی شئ دلته امر د استحباب دپاره دی که تاسو بیا ښکار کوئ نو ښکار چې نو هغه کولی شئ ولا یجرمنکم شنآن قوم او تاسو دی را اوپارنه کې دشمنی د یو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام د چې تاسو دوی منع کړي وي تاسو د مسجد حرام نه نو ماته چې دویمه واقعیت نه نو هغه صلح حدیبیه پکې وه نو د هغوی مسلمانان منع کړو نو چې کله فتح مکه وشوله نو مسلمانانو یې وس مونږ هم دوی منع کوو دوی مونږ سره چې نو هغه شان کړو الله وی نه تاسو به چې نو هغه داسې نه کوئ تاسو چېرته په دې خبره را اوپارنه کې د یو قوم دشمني دا چې تاسو یې منع کړی ان تعتدو چې تاسو د حد نه چې نو هغه زیاتې وکئ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
اوس دې ځای کې چې نو هغه بیا حضرت ډېر لوی اوږد تفصیل چې نو هغه لیکلی که چا خواهش ټول تفسیرونه لیکلی خو مفتی صاحب چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله معارف کې ډېر بهترین انداز باندې ذکر کړي نو که بیا چا خوښ هغه ځای ځان وګورئ مختصر ده هغې خلاصه او نچوړ چې نو هغه دا دی چې دنیا کې یو انسان هم چې نو هغه یوازې هېڅ نه دی دې څه نشي کولی او بیا د الله رب العزت چې نو هغه خالق والی هغه دا دی چې الله رب العزت تمام انسانان چې نو هغه د یو بل محتاج چې نو هغه پیدا کړی دی ولی که چېرته یو انسان دنیا کې د مالدار نه مالدار ترین سړی شي خدای یوازې هېڅ هم نه دی یوازې یو چې نو هغه یو صرف خدای ښایي د خدای نه ماسوا بل انسان یو شی چې نو هغه یوازې د هغه کار آمد نه وي نو الله وایي تعاونو تاسو به خامخا د یو بل سره مدد او امداد چې نو هغه کوي لکه مثال په طور کې اگر ډېر شی چې نو هغه تفصیل نه کړي خو زه به تاسو ته اسان یو مثال دا دی مونږ چې دا کومه ډوډۍ خورو دا کومه ډوډۍ چې مونږ خورو دا کومه یون وړی دی اوس په دې یوین وړی پسې شاته چې نو هغه څومره محنت شوی دی په دې پسې چې نو هغه د باغوانۍ ته وګوره د مالک چې نو پټي خرڅ کولو ته وګوره د سري والا سري ته وګوره د مشینریانو والا چې نو مشینونو ته وګوره د وړو والا چې نو هغه د هغې په چې نو هغه مشینونو میلونو ته وګوره دغه شانتې چې نو هغه د اجرندو والا اوړه کولو ته وګوره د کپنو والا چې نو تیلۍ جوړولو ته وګوره بیا چې نو هغه د پخونکي چې نو هغه لوښو ته وګوره نو په لوښو پسې بیا شاته د هغې کارخانو ته وګوره بیا د هغې چې نو راوړلو ته وګوره هر انسان الله پاک چې نو هغه محتاج یون وړی پسې چې سړی سوچ وکړي دې پسې شاته څومره خلکو محنت کړی دی او دا بیا راغلی دی زمونږ چې نو هغه لاس او خولې ته را رسېدلی دي اوس که چېرته دا یو حکومت کولی یا یو قانون کولی چېرته هم چې نو هغه دا نشو کولی اوس د الله څنګه عجیبه قانون دی مالدار چې نو هغې مالدار پیدا کړی نو که چېرته دی مالدار هم یو دی زمیندار هم وي د هر څه کولی شي دا به چېرته غریب له 1 روپۍ ورکړی خو چې مال یې ول ورکړی چې خدای پاک چې نو هغه نور بلاسو بېخپو کړی دی نو دی خپل دغه کار خواهش دی مال یې نه نو دی ځان سره نوکر ساتي غریب الله چې نو هغه غریب پیدا کړی دی خو هلتې مال ورسره نشته نو لاس خپل محنت کوي نو دی مالدار ته محتاج کړی مالداري غریب ته محتاج کو ګاګ چې نو هغې دکاندار ته محتاج کو دکاندار چې نو هغې ګاګ ته محتاج کو داسې دا ټوله دنیا چې ته وګورې الله رب العزت چې نو هغه یو بل ته محتاج او بیا د الله عجیبه قانون دی ته وګوره چې هر سړي ته خپل فیلډ خپل کار چې نو هغې ښکلی ښکاره کړی دی که چېرته اوس داسې نه دی هر سړي ته خپل کار ښکلی نه ښکاره کولی او ده په دې کې مزید د ترقۍ کوشش نه کولی بیا به هم د دنیا نظام چې نو هغه پاتې او زمیندار ته زمینداري ښکلې ښکاره کړې ته دته 100 کار وایه دی وایي بل څه نه کوم ولې که دته دا بل کار ښکاره کړی او دغه شان انجینیر ته چې نو هغه زمینداري کله به خپل کار نه مړی دی نو بیا به دنیا نظام چې دی نو هغه نو الله وایي ګوره انسان دی محتاج دی یوازې هېڅ هم نشي کولی دی به د بل سره تعاون کوي دی به د بل نه تعاون علي خو الله د دغې تعاون چې دی نو هغه معیار وښودلو چې دا تعاون به صرف او صرف په حقه باندې کوي په ناجایز او په غلطه کې به د هېچا سره چې دی نو هغه تعاون نه کوي اگر که د پلار ولې نه اگر که د زوی ولی نه مور دی ولی نه لور دی ولی نه خو د دې سره به هم چې کم تعاون کې نو دا به صرف او صرف په دې مد نظر باندې کوي چې دا د الله حکم دی د الله د پیغمبر طریقه ده که دوی یو ناجایزه کوي نو دغه تعاون کې به سره شرکت چې دی نو هغه نه کوي الله معیار چې دی نو هغه دا وښودلو ځکه حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم کې دا ذکر کړي وایي چې یو سړی چې نو هغه د چا سره په ناحقه تعاون یې وکړو تعاون څه چې د یو ناحقه فیصله یو خبره یې کوله او دې سړي وله چې نو صحیح دوات راواغستو قلم یې راواغستو پین یې راواغستو کاغذ یې ول ورکو یو شی د دې نه ورکو په ورځ د قیامت به دا سړی او د هغه ظالم چې چا ظلم چې نو هغه کړی دی به الله پاک د اور په صندوق کې بند کړي او اور ته به چې نو هغه واچوي ظلم دومره چې دی نو هغه خطرناک شیز دی په ورځ د قیامت دومره لویه سزا چې دی نو هغه به ورته میلیږي نو ځکه الله وایي تعاون به کوئ خو تعاونو علی البر والتقوا تعاون به په نیکۍ او په تقوا په کار باندې کوي ناجایزه کار کې به د هېچا سره چې دی نو هغه تعاون نه کوي نو الله وایي تعاون تاسو کوئ د یو بل سره علی البر په نیکۍ باندې بر نه مراد یعنی افعال الخیرات دی نیک عملونه باندې د یو بل سره والتقوا او په تقوا نه مراد ترک المنکرات دی ناروا کارونه پرېښودل ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان الله وایي چې نو هغه په ګناه باندې او دغه شان په ظلم زیاتی باندې د یو بل سره چې نو هغه تعاون مه کوئ حدیث مبارکه کې راځي حضور فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل رور مسلمان چې دی نو هغه مدد وکړه که ظالم وي او که مظلوم ظالم مدد دا دی
چې داغه د ظلم نه منې که مظلوم مدددار داغه فریاد چې دی نو هغه واوره. واتقوا الله الله نه ویریږئ ان الله شدید العقاب بېشکه د الله عذاب چې دی نو هغه ډېر سخت دی. که نن تا چې دی نو هغه غلط تعاون وکړو نن دې د چا سره غلطه مرګستیا چې دی نو هغه وکړه نو دا یاد ساته چې د الله عذاب سخت دی. الله نه مخې نه دې بیا دغه نشي خلاصولی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا سپکواله مکوئ شعائر الله د خدا الله ولا الشهر الحرام او نه د میاشتو د عزت ولا الهدی او نه د قربانی د سوري ولا القلائد او نه د پټیدار سوري ولا امین البیت او ناغه چې غتلون کې د البیت الحرام بیت الحرام کعبه ته یبتغون اغي غواړي فضلا فضل من ربهم د خپل رب ورزوانا او رضامندی. و اذا حللتم او هل کله چې تاسو احرام پړانځئ حلال شي فاصطادوا نخکار کوئ ولا یجرمنکم او تیار دې نکړئ را او پار دې نکړئ تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم دا چې تاسو یې منع کړي وئ ان المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعددوا پس خبره پدې ان تعددوا پدې خبره چې تاسو زیاتې وکئ وتعاونوا تعاون کوئ یو بل سره علی البر په نیکۍ کې والتقوا او په تقوا په کارونو کې ولا تعاونوا او مدد مکوئ تعاون مکوئ د یو بل سره علی الاسم په ګناه والعدوان او په ظلم. واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله بېشکه الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تحلوا سپکواله مکوئ شعائر الله د خود الله تعالی ولا الشهر الحرام او نه د میاشتې د عزت ولا القلائد او نه د قربانی د ساوري ولا الهدی او نه د قربانی د ساوري ولا القلائد او نه د پټیدار ساوري ولا امین البیت الحرام او نه چې نو هغه دتلون کې بیت الحرام یعنی کعبه ته یبتغون اغي غواړي فضلا فضل من ربهم د خپل رب ورضوان او رضامندي. و اذا حللتم او هر کله چې تاسو احرام کولاو کې فاصطادوا نخکار کوئ ولا یجرمنکم او تیار دې نکړئ تاسو لره شنآن قوم دشمنی د یو قوم ان صدوکم دا چې منع کړي وئ تاسو ان المسجد الحرام د مسجد الحرام نه پس دې خبر باندې ان تعددوا چې تاسو ته زیاتې وکئ وتعاونوا مدد کوئ د یو بل سره علی البر په نیکۍ والتقوا په پرهیزګارۍ تقوا باندې ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان او مدد مکوئ د یو بل سره په ګناه او په ظلم. واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله شدید العقاب بېشکه الله پاک سخت عذاب ورکوونکی دی.